ګرانو کتونکو، شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو 50مه کلیزه چې کومه ده هغه به په 11 فروری باندې یو عظیم الشانه جلسه کیږي. د هغې دپاره تیاری پیل شوي دي چونکې نن 8 فروری ده او ډېره مهمه ورځ ده په ډېرو اړخونو باندې. یو خوا ته وفاقي حکومت یوم تعمیر ورځ مانځي، بل خوا په دې صوبه کې هغه خلک چې اقتدار ورته میلو دي هغوی چې کوم دی نو یوم سیاه مانځي، او بل خوا شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو چې د پښتونخوا ړومبنی شهید چې کوم دی ترهګری ښکار شو. نو ړومبي خو په حیات محمد خان شیرپو جي 11 تاریخ ته جي تیاری هم څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د یزلچو کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو 50مه کلیزه ده. د په هغې حوالې سره ټولو ملګرو پوره صوبې کې تیاری شروع کړې دي. نن 8 فروری ده، نو هرې ضلع کې ختم قرآن کېږي لګیا دی او میټینګ هم هغوی خپل ټولو کال کړی دی. په دې مناسبت سره د جلسې په 11 تاریخ باندې چې کومه جلسه ده د هغې لپاره ټولې ملګرو چې دی ډېر ښه طریقې سره تیاری شروع کړی دی او انشاءالله دا به په 11 تاریخ باندې یو تاریخي جلسه به کېږي به او په هغې کې به د دې وخت چې دا کوم صورتحال دی او خاص کر د پښتنو ته دا کومې ستونزې کومې کشالي چې دي زموږ د صوبې دا خلک چې کوم هغوی کې احساس محرومي ده د هغې په حوالې سره به مشر اهم پیغام چې دی هغه به دې قوم له ورکوي. دغه یو پوښتنه کوم چې نن دوی یوم سیاه مانځي په دې صوبه کې که نه، نن د ترهګرۍ حوالې سره د بدامنۍ حوالې سره یا چې شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو نوم راشي نو دې صوبې نوم ورسره راشي، دې ترقۍ نوم راشي او د ترهګرۍ چې کوم دی نو دغه داستان هم مخې ته راشي، نو په هغې خو هېڅ قسمه څه هغه کار نه کېږي، نه روان دي. ګورې مونږ خو افغان صاحب دا وایو چې ټیک ته احتجاج د هغوی حق دی، خو دا کومه ذمهواري چې ورته میلو شوې ده دغې به هم ترې خلک تپوس کوي او که نه. د دې صوبې خلک چې دی ګوره دلته کې تاسو چې څنګه اشاره وکړه ترهګرۍ واقعاتو کې رس رزه اضافه کېږي لګیا ده. تېر کال تقریبا 950 واقعات شوي دي. دا بیا که تاسو وګورئ نو دا تقریبا د 2007 او 2008 والا هغه فګرس ته تقریبا دا رسي لګیا دي. نو د دې به عوام چې دا به د چا نه تپوس کوي، دا ذمهواري خو دوی جوړېږي، دوی خپلې ذمهوارۍ پرېښې دي او احتجاجونو او نور څیزونو کې ځان دغه کړی دی، خو چې کوم اصل کار دی هغې طرف ته توجه نشته. صوبې کې که تاسو وګورئ نو حکومت نومي شی اړو موجود نه دی، یو ټوټل بریک ډاون ورته شوی دی. یو ځای کې چې صوبایي حکومت په خپل نوټیفیکیشنز کوي او سرکاري ملازمین ته وایي چې یاره تاسو خپل نقل و حرکت چې دی محدود کړئ، نو د هغې نه به بیا موږ څه تم وکړو چې هغوی به د خلکو حفاظت وکړی شي. یو ځای کې چې دا موږ وګورو چې پوسټینګ ټرانسفر په پیسو کېږي، هر یو شي کې کرپشن کېږي لګي، نو د هغوی نه به موږ څه تمه دغه کوو. زما خیال دی چې دې نه ناکام ترین حکومت چې دی هغه چېرته مخکې زموږ په تاریخ کې نه راغلی او دې حوالې سره دا قوم دوی نه سوال کوي چې بی مونږ به د خپل حق چا نه تپوس کوو. په ثوابه کې نننۍ جلسه ده ګڼی نه چې جنید اکبر ګروپ چې کوم دی خپل وزیر اعلی راولي د الیمین ګنډاپور خلاف دوی خپلو کې چې کوم نښتې دي دغه دوی خپل انټرنل دغه دی. ګورئ زمونږ کار دې سره دی چې د عوامو لپاره څه کېدل پکار دي. خپلې جګړې د دوی خپل دغه کوي، خو کم از کم عوامو استحصال دی نه کوي، د عوامو مشکلات چې دی د هغې طرف ته هم دی توجه ورکړي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. 11 تاریخ یو ډېره خام تاریخ په 400 کې چې دغه د شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو دغه مزار سره به یو لویه جلسه منعقد کېږي. خاص عوام ته چې کوم دی نو په دې کې بلنه ده او آفتاب احمد خان شیرپو به په دغه ورځ باندې ډېرې مهمې ګټورې خبرې کوي، د پښتون قام ته به یو میسج ورکوي، یو پیغام به ورکوي. نو دغې خلکو ته دعوت دی چې په دغې کې تاسو شرکت وکړئ. ډېره مننه.